الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا. دا کتاب د دې خپل نوم چې کوم دی دا په اشعار کې راغلي دي. شاطبي ته وی وسميتها حرز الامان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. تاسو شته مخکې بیا راشي ان شاء الله دې ورته دا خپل نوم د خپل باندې د شاطبي کې کوم دی ذکر کړی دی. ما ته شعر نمبر نه دی یاد او تاسو ته دې کیسه وکړاوه. صفحه نمبر 11 باندې اخیری شعر دی. صفحه نمبر 11 باندې اخیری شعر دی. وسميتها حرز الامان. وای ما دې کتاب ته د حرز ویل شي تعویذ امانی د امنیتون جمع ده امید ارزو ته ویل شي. یعنی د امیدونو تعویذ وجه ویل شي مخته او تهانی ویل شي مبارک ته مبارکه والا مخ ودان نوم ورته خبري او دا مې ورته ولې خوري دي وي تيمنا د برکت توجنه ځکه کله شاطبي ولیکله امام شاطبي رحمت الله عليه نو بیا لاړ او د بیت الله شریف نه زر طواف وکړونه 1000 طوافونه د بیت الله شریف نه وکړل او هر طواف کې به دا دعا کوله چې الله تعالی زما د کتاب سو کم وي تاغیتا د دینه فائدہ ورکړي بیا چې کله دې د لیکلنا امام شاطبي سے فارغ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کیولې او دا خبره دا امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دا. قرطبي رحمت الله علیه دا شاطبي سے شاګرد دی. دا تفسیر قرطبي ولا نه دی د امام شاطبي سے شاګرد دی او نږدې شاګرد دی. ځکه یو کتاب دا چې دا صرف د ویلې دی بل ځای نه دی ویلې. قصیده رایه چې کومه دا رسم کې دا صرف د ویلې بل ځای نه دی ویلې. او دا ابن حاجب چې کوم دی کافی ولا دام د شاطبي صاحب شاګردان دي. او امام سخاوي صاحب دا حدیث او د لوی عالم تر شوی دی هم شاګرد دی. نو دغه قرطبي رحمت الله علیه فرمایي او دا خبره ته روایت کړی دا مولا علی قاری رحمت الله خپل شرح کې مقدمه کې چې کله شاطبي صاحب د خپل کتاب نه فارغ شو نبی علیہ السلام خوب کې ولید او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قصیده مبارکه ورکړه چې دا ما لیکلی دا واخلې تاسو. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل الله مبارک کې دا قصیده واغستله او به فرمایي چې هي مبارکه دا مبارکه قصیده ده. من حفظها دخل الجنه دا شاطبیه یاد کړل ان شاء الله تعالی به جنت ته ځي. دا خبره سند سره مې ذکر کړله. ها تفسیر قرطبي والا دغه شان مولا علی قاری څخه نقل کړی ده په خپل شرح کې. او بلکې مولا علی قاری ته وایي چې قرطبي رحمت الله علیه به دا خبره زیاته کړې ده چې یو انسان وفات شو دا کتاب په کور کې وینو دخل الجنه جنت ته ځي. صحیح شو دا خبره یې دی واکره. امام سخاوي ته وایي چې ما ته شاطبي ته وایي چې دا ما اني نظمتها لله دا ما د الله تعالی رضا لپاره نظم کړی دا. څه لپاره مې نظم کړی دا مې ولې جوړ کړی دا الله د رضا لپاره. وې دې دا کتاب لیکل دا واقعا د جلال الدین سید رحمت الله علیه شرح د شاطبی تاریخ په مقدمه کې سید فرغل یو عالم د مصر هغه دا واقع لیکل دا د جلال الدین سید رحمت الله علیه شرح په مقدمه کې وې کله چې شاطبی رحمت الله علیه خپل کتاب لیکل دا شاطبیه نو دا یو د شیشي یو بوتلو یا وخت ارسیزو دا کتاب یې کې واچولو او سره په خټه بند کو او سمندر ته وګورځو سمندر او دعا یو کړه سکینت نفل سکینت دعا یو کړه نفل یو کوي الله تعالی. دا کتاب ما ستاسو رضا لپاره لیکلو او کدی کې د خلکو د فائدہ وا او خلکو ته فائدہ رسیدل علم ته حاصلېدو خدا کتاب ما ته واپس راولي او کنه ستاره رضا پکې نه خلکو ته فائدہ نه رسی اسیم سمندر ته درويش ته بس دی بل کار دی کوي سره دې ډېر شوي کافی دې بتیری شوي. نو یو دا مې چې نسی ملاح د جال وروشته دی سمندر ته چې وروشته دی نو میا نم پکې راوتی دی پکې یو بوتل امروځي دته هغه بوتل راو باسلې دی او سره دې کولو کړې هغه کې دې چې سره سره یا بل
بهرحال چې سره ته کلو کړی دی نه کې څه پانه وي دا پانه رو بازري چې کتلې دي پانه دا راړول نه کې قرآن آیتونه زه خپل ځل کې ویلي چې یاره قرآن او قرات او شاطبي ته ډېر شوق دی دا هغه ته یو څه منوزه دې مته پیدا غواړي هغه راغلی دی یو شاطبي ته درس نه سو یار سو هغه شاطبي ته ته چې ما یو کتاب مونږ دي سمندر کې شاطبي ته نو خپل خبره یې راځي چې ما ورغولو یا به غیزه کده چا دونه ګماني چې یو شذو غرضمو بیا د خدای په وند داخل اولیاء الله ته بکی خلکو ته مشکله خبره نو هغه ته ها کتاب دی وې کتاب دې شروع کا هغه کس چې کوم کتاب د سره کړی دی وجدي کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم بدأت بسم الله بالنظم اولا تبارك رحمن رحيما وموئلا فذا اشعار ویلو شاطبي ته جړل دا دغه اخلاص چې الله تعالی کتاب هغه واپس راوستو او دغه صورت سره بیا شاطبي کوم دی هغه علماء او د طلباء او د لپاره یو مرکز او یو خصوصي کتاب جوړ الله تعالی امام شاطبي رحمت الله ته ډیر زیات ذهانت ورکړ ډیر زیات او صرف د قراءت او حافظ نو امام جزيري رحمت الله علیه فرمایي چې دی به کله یو ځای ته لاړو نو خلکو به زنه د بخاری شریف او د مسلم شریف نسخې چې کوم دي ټیک کولې د حافظینا قوي حافظه وا دا ورته یادو زبانی او الله تعالی دغه کرامات چې علماء لیکلي دي په مصر یو عالم دې انکار کړی د کرامات نه بهر حال زموږ استادان مونږ ته ویلي او زمونږ چې کوم استادان دي یا چې کوم زموږ د پاکستان شيوخ دي هغه دا واقعي ذکر کوي خدای مصری ته انکار کړی بهر حال هغه خپل ذهن مطابق به انکار کړی ورنه نیکانو خلکو ته پته لګي نیکانو خلکو ته الله تعالی ورته لکه زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ متعلق خبر مشهوره وا چې او د سردان کې به کوم ګناهونه کېدل د جانب شيونه غوږو کې به لیدل بهرحال دی باندې علماء کلام کړي ته موږ نسو خدای امام شاطبي زه په خبر هم باز علماء کلام کړي هم ته استادان ویلو شروع وکړه امام شاطبي رحمت الله علیه عادت داو چې کله به سبق تکینه سره موږ نفس بډارک کیناستو نو به دې خو بسو ګنا بیناو دل قتل بدن کول بس را به یو ځکه بکیناست او دا خبره به وکړه چې من جاء اولا فليقرا څوک چې لمنی راغلی به سبق وایي په درته د پته چې لمنی څوک راغلی تاسو به دې نه وی دلته اکرام ډاکټر دکان دی 3 بجې د شپې او 3 بجې خلک راځي په روډ نه چې کنه به تاسو ویلي او غیدا ټیم راځي بیا خو چې کوم خلک راغلی هغه نمبر مې لري لکه دا زمانه نمبر اسانه نمبر غیدا ټیم راشي بیا نمبر ورکړي دغه شانتي با یو مشهدي ته د مخکنه واړه راغلی ناس وو نو چې کوم مړومبي راغلی او ابارچا ته پته چې مړومبني راغلی دی بشادي ته به منجا ون پر يقرا مړومبني کس شروع شو سبق به وي دا چې اخره پورې به چې څه پورې ختم شوی به ختم یو ځل امام شاطبي ته چې کوم دی راغی او چې څنګه درس تکینه استنوي منجا ثانيا فليقرا دی ویله و څوک چې زم راغلی سبق شروع اوس یو کس چې پکې هم دی د الله ولی ته تعجز نه مخکې راغلی او نه بس څنګه خو پاتې دلې منډي والی دي نو مزه اول سبق ویم او بس ناس په نمبر کې ناس هغه سوچ کې شوی دی څه کوي شیخ روزانه وي چې من جاء اولا فليقرا سوچ لمنه راغلی سبق ویني نو چې دویم دی وي سوچ کړی دی او خو به غفره باندې وته راوړی دی او دا سبق د وجنه دا سبق د مینې د وجنه هغه ساده کول د وجنه د خپل غسل ارسیو بس به زر منډي کړی دی غسل مو سره کړی شادي ته خو نابینه او غسبینی نه کسانو ډیر سبق ویلي تعلق خپل وجه کله زرا غلی ما او ځکه لکینا سما نو شادي سه بیا هغه ټیم وي چې من جاء اولا فليقرا چې کوم منی راغلی ادي سبق وي کرامات دي او دا خو ډیر لوی بزرګان تیر شوی دي زه خپل خلکو ته ما تاسو سره ډېری خبرې داتې شي تاسو سره ډېری خبرې داتې شي چې تاسو په وهم ګمان کې من راځي خبر وتا الله تعالی ظاهر کړي دا څنګه مونږ یې وینو دا الله فضل دی نو دا چې زموږ ته ګناګاران او زموږ ته بیکاره چې په حدیث کې د بوس ویلي شوی دي مونږ ته الله تعالی دونه زموږ اعانت او زموږ مدد کوي تاسو وینئ نه وي تبلیغانو جماعت چې کوم دي دغه ته تلو په پلان کې روانو وی په ځنګل کې وته روټه رااله ها پرون د یو تبلیغي وی یو ځای کې چې کوم دینو زمونږ ملګرو دړو والونه بندو او بلوچستان په تشکیل شي او د غر نه را پرې وته لا ځخپې مات شو خو یا هسپتال ته یو دړو دغه وته کو والونه زاد شي دا الله تعالی ورته دي عام خلکو سره الله تعالی دونه مدد کوي نو چې انسان په سترګو د الله تعالی نه فرمانی نه کړی بلکې بل روایت درته وایم دا روایت د امام سخاوي په کتاب کې نقل شوی دی فتح الوسید
او داغي تحقیق کړی دی مدینه وختونه دای تحقیق شوی دی و یو ځل یو کس وي زه اجته تلوم یو کس وي اجته تلوم نو یو आवाज مو اوریدا چې څوک د داسې کس نه پښاته مونږ کول غواړي چې داغه په خبر پوه شوی دی او تر دې وخت پورې د الله تعالی تقنا فرمانی نه کړو راشي امام شافعي ته پته دا आवाज کولو څوک داسې کس په مونږ کول غواړي چې الله تعالی بالکل نه فرمانی نه کړي چې په مونږ کې امام شافعي ته پته دون نه کې انسان داغه الله تعالی مدد نه کولو برحال دغه موضوع ته نو ځان ته موضوع ده لیکن الله تعالی ډېر بزرګي ورکړي په کراماتو کې د دام لیکلي شوی دي د سر بخوا کې څوک کېناست نو قدرتي د اذان आवाज به اوریده بغیر د مؤذن نه او بغیر د اذان د ټایم نه کراماتو کې دا خبر لیکلي و چې سبب څوک کېناست څه به اوریدل او علماء لیکلي دي چې دی و نابینا لیکن د ناس تاسو ته ولاړ تل راتل د ټول د سي خلکو بشان او د امام شافعي رحمت الله علیه یو زوم هغه بسترګ باندې وروند زمو به سند کې راځي علي ابن شجاع نومي او هغه غالبا د حسن یا د حسین رضی الله تعالی عنہ په خاندان کې هغه نابینا و چې کله امام شافعي ته وفات شو شافعي ته بلور چې کوم نبی د علي ابن شجاع رحمت الله علیه سره واده کړو او بیا غټول سند د قراءات او ټول چې کوم دی په دې طرف باندې راغلی امام شافعي رحمت الله علیه باندې موږ د سیواله شانتي نوټس لیکلي دي ان شاء الله تعالی دا بیا تاسو درکم ورسره به یو کې نو د خپل حالات مختلف طریقو سره مذهب کوم یو شاطبیه کله شروع کړي وا او بیا کله د پورا کړل او مختلف قسمه کې خبر دي ان شاء الله کې مخه تاسو نور راشي ها چې کوم نن شیر مونږ ویل تر هغه ته وګورئ دی وی زه ابتدا کوم بدات زه ابتدا کوم بسم الله فبسم الله الرحمن الرحيم في النظم فخل نظم اولا یعنی اول خپل نظم کې ځکه په روایتونو کې راځي چې كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله يا بحمد الله فهو اقطع واجزم چې کوم کار د الله تعالی د هم شروع نشي نو هغه لنډي بوچی وي مقطوع عن الشرف مقطوع عن البرکت وي یعنی برکت نه خالی وي نو شاذبي دی چې ما د خپل کتاب په سر کې څه ویل بسم الله الرحمن الرحیم خدای دا شاګرد امام سخاوي صاحب هغه د اولن معنا دا روباسلی ده چې په قراءاتو کې اولنی کتاب په سبعه کې په دې صورت کې را مالک کړي اولا کې معنی دا کړی ها چې بدأت بسم الله في النظم چې ابتدا کوم د الله تعالی په نوم په خپل نظم کې اولا چې هغه اولنی د قراءات سبعه کې په دې صورت سره خبر باندې پوه شوي یا اولا مراد څه شو د کتاب په سر کې بسم الله وي یا د اولا مراد څه شو تبارك الله تعالی چې کوم دی برکت والده د الله تعالی ذات رحمانا او رحم عام دی په دنیا کې په کافر او په مؤمن رحيما او رحم خاص په آخرت کې صرف په مؤمنانو وموئلا او الله تعالی طرف ته د ټول مخلوقات رجوع ده موئل ویل شي مرجعته ملجأته صحیح نو د ار یو سیز واپسی پناګه د ار چا پناګه کم زیاده د چا هیڅ کوم نیوي د چا هیڅ څوک نه دغه څوکي نو دا پناګه ده وموئلا الله تعالی سړي پناګه ده زیاده پناه ده شاطبی سے په دې شعر کې تاسو ډېر احادیث وینئ او د قرآن شریف آیتونه دغه نظم کړی دي په دې شعر کې دا کمال کړی چې بسم الله الرحمن الرحیم نظم کړی دا ګوره بسم الله دې د بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کوم نه څلور ټکی دي کنه بسم الله الرحمن الرحیم نو شعر هم جوړ کړی او بسم الله الرحمن الرحیم راوړی دا خبر باندې پوښوي بدأت ابتداءكم بسم الله وبسم الله الله تعالی په نوم في النظم فقل نظم کې اولا اول شروع بكم يا دا کتاب دا نظم په سبعه کې په قراءته کې اولنی زین ته نظم قومي تبارك الله تعالی ذات برکت والدي رحمانا رحم عام دی په دنیا کې په کافر او په مؤمن رحیما او رحم خاص په آخرت صرف په مؤمنان وموئلا او الله تعالی د پناه دی سری پناهګه الله تعالی مرجع موئل ویل شي د پناه دی ها دې شو دوه کافي ده